یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم د مشکات شریف حدیث تے 140 نمبر حدیث تے کتاب الایمان کے د ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او فرمائی وہ چې زمان مثال دا کس پشان تیرے چې هغه په تیاره کې اور بل کی او چې کله اور بل شي او رڼا شي چاپیره روښانه شي نو چې کله په تیاره کې اور بل شي او رڼا شي نو د لرې نه دا ځای ښکاري نو دغه پتنګان په ځنګل کې دا دې رڼا نه راځي او دا کس دی ورته ولاړ وي او دا ته سړي دی راځي او دی ته سړي دی په دې ډیوټۍ کې لګیا دی چې دا پتنګان ځان ونسي په دې اور باندې دی پوهېږي نه دی ته دا رڼا ښکاري حالانکې دا حقیقت کې اور دی او هغوی ته هم دا پته نه لګي چې دا اور دی که دا رڼا ده هغه دې له راځي او ځان پسې ځي رسول الله فرمایي وایي ګورې زما مثال هم د دغه کس په شان دی دی زه ولاړ یمه زه تاسو د جهنم د اور نه بچ کومه یو روایت کې دا هم راځي چې زه تاسو د ملا نه کلک ونیسمه چې مزه مه کوه دا عمل مه کوه دا کار مه کوه او تاسو په خپله باندې څه کوئ ځان د جهنم خشاک جوړوئ ځینې ګیاه به زه تاسو منع کوم د دې نه زه تاسو د ګناه نه منع کوم او باوجود د دې چې زه تاسو منع کوم او تاسو په ګناه کې اخته کېږئ نو صله به سره وځي نتیجه به دا راوځي چې تاسو زما نه منئ زه منع کوم بیا هم ګناه ته راځئ نو نتیجه به دا راوځي چې د جهنم خشاک به جوړ شي نو موږ تاسو وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات موجود دي قرآن موجود دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زندگی موته موجوده ده د هغه خبرو د هغه کارونو نه موږ تاسو ځان وساتو چې کومه رسول الله منع فرمایلی ده د کومه الله منع فرمایلی ده په دې کې زموږ نقصان دی